د سوات واقعه یقینا زمونږ د ټولو لپاره ډېر د خفګان د دک او د غم خبره ده. هر سړی چې بال بچهداري نو هغه به په دې واقعه باندې غمجن وي. موږ یقینا چې په دې خبره باندې ډېر غمجن یو او د حکومت دې کارکردګۍ ته هم مطلب دې هم غندنه کوو چې حکومت کله هم داسې اقدامات نه کوي. خلک ګرمي ده، هر سړی غواړي چې بچی د سیل ځایونو ته بوځي او سیل وکړي، چکر ووایي، لږ ریفریشمنټ یې وشي. خو د هغې باوجود حکومت په داسې ځایونو کې تفریحي مقاماتو باندې داسې انتظامات نه کړي چې په هغې باندې هلته مطلب داسې واقعه راتلو نه مخکې مطلب زموږ د بچو زندګۍ چې دي دا بچ شي. بیا هغه واقعه کې چې کوم د ریسکیو کردار دی یا د نور مطلب امدادي ټیمونو کوم کردار دی هغې هم مطلب دا اقدامات نه دي کړی. خو زما به عام خپل عوامو ته ولس ته هم دا غوښتنه وي چې دغه شانتې ځایونو ته ځئ نو په خپل هم احتیاطي تدابیر اختیارول پکار دی او کوشش دا پکار دی چې مطلب داسې څه دغه ونه شي چې مطلب د ټول قوم پرې غمجن شي. دا خو چې حکومت غوښتل نو دی بچکولي نه شو سوی په دې مقام. خدای بچکولي شو که نه خدای بچکولي شو خو مقرره یې وه خفه پې بلکل مسلمانان دي خو پوه پې چې راکار شوی د حکومت بې حسي پکې شته. خامخا چې حکومت ورسره څوک